بسم الله الرحمن الرحیم. نن د مو د لوور او سنټرل کورم مختلف قومي مشران او سیاسي تنظیمونو ذمہدارانو په ساده پریس کلب کې د دې پریس کانفرنس اهم مقصد او غرض دا دی چې د مو د کورمې خصوصا بیا د ټول قبایلو عموما یو خوشقسمتي به مو ورته وایو چې عدالتي نظام جوډیشري نظام مو قبایلو ته راغلو، خو موجوده عدالتي نظام دومره کمزوری دی چې هغه د موږ هغه مسالې هغه مشکلات په پولیټیکلي دور کې په اف سی آر کې څه حده پورې هغه کنټرول موجوده عدالتي کمزور نظام په واجب باندې هغه نور مزید مشکلاتو طرف ته ځي. خصوصا وکلا برادری په خدمت کې د مو عرض دا دی چې تاسې تعلیم یافته ایجوکیټډ طبقه یو او د ملک یوه اهمه اداره یو اهم شخصیات یو، نو دو چې کوم ظلم او زیاتی شروع کړی دی د مو د قبایلو غریب عوامو سره. یو سړی به د هغه به والد صاحب وفات شوی وي، د هغه به بینک کې پیسې وي یو نیم لاک، هغه بچای به په عدالت کې درخواست ویر کی، نو هغه وکیل به هغه 1 لک روپۍ په ځای باندې 80,000 دینه پیس خلی، نو دی غریب ته به 100 یا 150 روپۍ پاتې کیږي. نو وکلاو چې کوم زیاتی او ظلم شروع کړی دی ځکه چې دا نظام خو نوی دی، د خال د نظام سره بلد نه دی، نو که د چا وړوکی کیس وي که غاټ وي په لکونو پیسې هغو خلکو نه خستی شي. دا د مو عوامو سره د مو قبایلو سره د مو کورمیوالو سره حد نه زیات زیاتی دی، ظلم دی. دغه وکیلانو که خپله قبله ټیک نه کړه یا د خپل طرز عمل باندې نظرثني ونه کړه، نو بیا به د دې خلاف باندې بیا مو احتجاج هم کوو، ځکه چې دو سره چې یو نیم ظلم زیاتی کېږي بیا دو اړتول وکړي، میاشته اړتول وي، 2 میاشتې اړتول وي، 40 دین اړتول وي، خور غریب عوام په عدالتونو کې اسمان سي کوړای وي او د دې اړتول وي ځکه خپل حقوقو دپاره. نو ځکه کله ته د خپل حقوقو دپاره اړتول کوې د خور غریب عوام د مشکل د هغه د کیس تو سره پروا او خیال نه وي، نو بیا مو سره د تو پروا او خیال ته مو نشو ساتای، بیا به مو د دغو ظالمانو وکیلانو خلاف باندې میدان دروځو او د دې خلاف باندې مو اکشن خلو. حکومت نه د مو درخواست داده چې تاسو یو سرکاري فیس دوی لپاره مقرر کو چې اخ فیس نه د خلک تجاوز ونه کی او زیاتی ونه کی، د خور غریب عوام سره ظلم او زیاتی ونه کی. دویمه خبره دا ده چې د مو کورمه ده دلته کې قومونه دي، د هر قوم خپل خاورې دي، خپل شمولتونه دي، خپل تنازعات دي، خپل مشکلات دي. نو موجوده وخت کې پولیس ورسره اف سی ورسره نور چې څومره ادارې دي هغه په دې کې ناکام شوي دي. روزانه جنگ جګړې، روزانه قتل و غارت، روزانه مشکلات. د قومي مشرانو په برکت سره الحمدلله څه حده پورې د امن کنټرول شوی دی چې کله دوه فریقین د یوې ځمکې وي خاورې په سر باندې سره مورچو ته وخیږي، اسلحې راوخلي، بیا د مشران منځ ته ویر شي، هغه مسلې حل کړي. مو ګزارش او درخواست دا دی چې په کورمې کې څومره متنازع ځمکې دي، څومره متنازع شمولتونه دي، هغوی باندې د فل فور پابندي ولګېږي. نان انلیګل چې کوم کنسټرکشن دی هغه باندې د پابندي ولګېږي، هغه د بند کړی شي تر څو پورې چې د ځمکې د شمولتونه صفا نه وي شوي او د دې برپوره تقسیم نه وي شوی، تر هغه وخته پورې هیڅ چا ته اجازت نشته دی چې په دې متنازع ځمکو کې د تعمیر وکړي، ځکه چې دغه تعمیر سره د کورمې امن ته نقصان دی او د کورمې امن څه کله خراب شو نو دې سره مو تاسې ټولو ته نقصان دی. او درېیمه خبره ده چې مو تاسې د پاته دی څه وخت مخکې مو یوه درنه او احتجاج وکړو. مو 15-16 دن احتجاج په بدله کې الحمدلله چې کوم نان لوکل سټاپ د پولیسو هغه ووتو کورمې نه او لوکل سټاپ راغلو او ورسره ډي پی او کورمې نه ټرانسفر شو. یو بل ایجوکیټډ او ټیلنټډ ډي پی او صاحب حسن جنگیر صاحب کورمې ته تشریف راوړو. هم اهلیان کورم، اهلیان لور و سنٹرل کورم، معزز مشران اور سیاسی قیادت کی طرف سے ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن بس بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ حسن جنگیر صاحب کی طرح ایک دیانتدار اور قابل شخصیت کو 3 دن کے اندر دوبارہ ان کی ٹرانسفر کر دی گئی ہے. ہم انتہائی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ حسن جہانگیر صاحب کو یہاں بحال رکھے، کیونکہ ہمارے کورم روایات کے مطابق یہ ہمارے ساتھ چلے گا، ہمارے ساتھ ان کی تعاون ہوگی، ہمارے تعاون ان کے ساتھ ہوگی، یا اگر بالفرض والمحال یہ حسن جہانگیر صاحب کا تبادلہ اب دوبارہ ممکن نہ ہو تو پھر ہماری درخواست ہوگی کہ اس کی جگہ ایک دوسرے ڈی پی او کی فوراً آرڈر کرے اور کورم ایجنسی کے عوام کی مایوسی کو دور رکھے. اور آخری خبر ادا چکم تعلیمی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی چکم ویکنسیونی رسی
هغه دپاره بعضې داسې ویکنسي وي چې هغه دپاره بي شرط وي او تاسو ته پاته وي معلومه وي چې په قبایلو کې خصوصا د مو په کورمې کې د پرایویټ بي ډېر زیات خلک دي دلته او ریګولر بي او بي اس تعلیمي نظام مو کمزوره دی ډېر کم خلک وي د دې ډګرانو والا او خصوصا زه به مذهبي طبقې دا خبره تاسو په مخ کې عرض کوم چې د مو د مدرسې شهادت العالمیه چې کوم سند دی هغه د ام عربي او اسلامیات مساوي دی نو چې کله په یو سکول کې یو ویکنسي راشي نو صرف 3 ویکنسیانې داسې دي چې هغه مذهبي دي یوه 80 عربي او یو TT اسلامیات او یوه کاري نو 80 او TT دپاره به دینه مخکې شرط دا و شهادت العالمیه او سره به میټریک سرټیفیکیټ شرط اوس وخت کې موجوده حکومت کې د میټریک په ځای باندې هغه دپاره بي شرط کړه نو چې کله بي شرط شو د سره مو ډېر سخت خفا یو مایوس یو مذهبي خلک به تعلیمي ادارو نه ډېر لرې پاتې شي او بل طرف ته په پرایویټ بي باندې بین ولګولو پابندي ولګوله هایر ایجوکیشن کمیشن څو ورځې مخکې یو بیان وچلولو د هغه بیان په روز سره 31 دسمبر 2018 نه بعد چې څومره پرایویټ بي شوي دي د هغې ډګرانې کالعدم کړې نو لهذا د یوې منصوبې لاندې قبایلو سره ظلم روان دی مذهبي خلکو سره ظلم روان دی تعلیمي ادارو نه د دې وریا کولو یو کوشش روان دی مو د دې ډېر سخت مذمت کوو او مو د دې سخت الفاظو کې مخالفت کوو او د دې خلاف باندې چې کوم قسم تحریک وي کوم قسم اکشن وي هغه خستلو ته به انشاءالله مو تاسو تیار وو ډېره مهرباني